دا څلورم نمبر آیات د سورۃ فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا چې کوم آیت کریمه ده د دې ترجمه باندې معنا باندې او د دې نه چې کوم مستفاد مسائل دي هغه باندې پویدو د پاره د الفاظ او مفردات باندې پویدل ضروری دي څه خبرې دي کډیر واضح دي نعبدو دا متکلم مال غیر صیغه ده متکلم مال غیر باب نصر ینصرو ده اعبدو نعبدو فاعل د دې کې مستتر ده نحنو او دا ایاکا دا مفعول به مقدم دی او دی باندې ټول پویږي چې تقدیم د ما حقه التاخير ځکه چې کله دا مفعول به شو نو مفعول به رستوي د دې اصلي چې کوم صورت دی اغه نعبدو ایاک ده نعبدو ایاک نو ایاک نعبدو باندې مقدم کړي د پاره د افاده د حصر او بالکل امدغه شانتا و ایاک نستعین دا ایاک نعبدو دا جمله معطوفه علیها دا او و ایاک نستعین د دیواوی عاطفه په ذریعہ باندې په نعبدو باندې عاطفه ده دلتم نستعینو کې د دې فاعل نحنو ده د کې مقدر ده او ایاکا مفعول به دا اصل لحاظ سرا نستعینو ایاکا دے بے دپارا دا افادی دا حسر نستعینو باندے مقدم کڑے شوے دے نو ایاکا نستعینو ترینا جوڑ دے اس ایاک نعبدو کی دا اللہ وحدہ لا شریک دا عبادت ذکر دے او ایاک نستعین کی دا اللہ نا دا مدد غختلو ذکر دے نو نعبدو دا یو عمل دے چې دا بندن صادریږي نو معونت مقدم دے پا عبادت دا اللہ کے نو ایاک نستعین دا مقدم پکارو بنا بظاہر او ایاک نعبدو دا مؤخر پکارو چې دا الله تعالی نا عون غخته شوه دے ټول امورو کې خدل ته کوم امر ذکر کیږي نو هغه عبادت دی یو خدا دې چې دی باندې په هر
حکمت د باری تعالی باندې یقیني طور سره پویدل ضروری نه دي چې دا کار ولې داسې شوی دی، دې کې نقطه څه ده او دې کې فایده څه ده. بس د امکان حده پورې کېدې شي حده پورې دې باندې پویدل او هغه نقطې بیانول دا درست دي. او څومره چې علما د تفسیر دي هغوی همدغه حده پورې دا بیانوي. خدای یو وجه ذکر کوي دا تفاسیر وایي دا د دې دپاره چې د دې آخر د آیات د مخکنو درستنو آیتونو سره برابر شي. ځکه وړاندې آیات کې الحمدلله رب العالمین، دویم آیات کې الرحمن الرحیم، دریم کې مالک یوم الدین. نو دلته چې کوم ورپسې آیات دی نو هغه ایاک نعبد و ایاک نستعین. که داسې نه وی او داسې وی چې ایاک نستعین و ایاک نعبد، نو د دې آیاتونو آخر به د نورو آیاتونو سره نه وی برابر شوی. ترجمه سره د دې ترجمه عموما غلط کی. اکثر بیشتر مصاحفوں کی چکمہ ترجمہ موجود دا اغم درستان دا. آغی وجہ دا چی دا ایاک نعبد و ایاک نستعین بظاہر دعا جملے خبری ښکاري، دا جملے خبری نه دي ځکه دا دعا ده کنه. نو دعا دا د قبیلې د انشاءاتو نه ده، اخبار نه دی. ایاک نعبد الله له خبر ورکول دي چې خاص تا عبادت کو الله ته خبر شه. لکه اخبار کې خبري کړه، بل خبره پکې دی یا ایاک و ایاک نستعین، او مونږه خاص تا عبادت کو. ایاک نستعین مونږه خاص تا نه مدد غواړو په طریقه د جمله خبری سره الله له خبر ورکول دي. دلتا د خبریت والا پهلو د خبریت والا جهت د درست نه دی، ځکه اخبار کې صحیح اخبار د پاره مخکې نه محکی عنه وي، اخبار د پاره محکی عنه وي، یو واقعه شوی وي، یو کار شوی، د هغه شوی واقعي خبر به ته ورکې چاله. زید راغلی دی نو ته به جاء زیدون، تا به زید لیدلی نو وی به چې رأیت زیدن، ته به د زید په خوا باندې تیر شوی نو وی به چې مررت بزیدین. او ایاک نعبد و ایاک نستعین دا خو په اثنا د عبادت کې ویلی شي. تاسو چې کله مون باندې ولاړی تکبیر تحریما بعد ثنا وای به الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دنه مخکې خو محکی عنه نشته دی، نو چې کله محکی عنه نشته دی نو دې ته څنګه ویلی شي چې دا جملې خبري دي؟ تاسو نو کېږه لکانو
لکه څنګه قول کې ته چې دا جملې خبري دي، دا جملې خبري نه دي، دا ایاک نعبدو لکه څنګه چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا د الله ثنا وا او بطریق الانشاء وا بالکل دغه شانته ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا دونه جملې انشائیه دي او دعا ده او د کوم وخت کې چې ته عبادت کې په اثنا د عبادت کې ته د الله نه دعا غواړې، د الله نه دعا غواړې، نو دعا چې غواړې نو څنګه معنا به کې؟ نو ایاک نعبدو مفاد دا دی، د دې مطلب دا دی د ایاک نعبدو چې الله موږ دې صرف ستا عبادت کو، ستا د عبادت نه دی علاوه د بل چا عبادت اونکو. تاسو پوهیږئ دی باندې یعنی موږ نه صرف خپل عبادت واخله، خپل بندگی را نه واخله، الله موږ د غیر الله د عبادت نه اوساته. ځکه چې کله په دې کې طلب د اختصاص د عبادت د پاره سوال دی د الله نه، نو د اختصاص کې نفي د عبادت د غیر الله موجود ده، نفي د عبادت د غیر الله موجود ده. لکه دا کوم چې د شرع قاعده او خیلی کی الحمدلله المتوحدی کی چې وایي نو التا عدم شراکت هغه پکې پروت دی. دلته هم دغه شانته ایاک نعبدو و ایاک نستعین، دغه شان ایاک نستعین د دې مطلب دا دی، مفاد دا دی، معنی دا ده. ترجمه نه معنا، ترجمه ځان د چیز دی، معنا ځان د چیز دی. ایاک نستعین چې موږ دې صرف ستانه مدد وغواړو، صرف ستانه، د بل چا نه دې موږ مدد ونه غواړو. نو د دې مطلب دا دی چې الله زمونږ حاجتونه دې صرف ته پورا کا، زمونږ حاجتونه دې الله پوره کی. اے الله زمونږ حاجتونه ته پورا کا، منګه د بل چا در ته مو دروا، د بل چا مدد ته مو محتاج وا. ایاک نستعین منګ دې صرف ستانه مدد وغواړو، صرف ستانه، د بل چا نه دې منګه مدد ونه غواړو. تاسو خبر باندې پوه شئ؟ ترجمه درته کوم، ګورئ ورته. ایاک نعبدو خاص تا عبادت دی اوکو، ایاک نعبدو مونږه دې خاص تا عبادت اوکو، ایاک نعبدو مونږه دې خاص تا عبادت اوکو، و ایاک نستعین او مونږ دې خاص تا نه مدد وغواړو. پوه نه شوي تاسو؟ ایاک نعبدو منګه د خاص تا عبادت وکو، و ایاک نستعین او منګ د خاص تا نه مدد وغواړو، خاص تا نه، د بل چا نه د منګه مدد ونه غواړو. نو دو جملې دي، ایاک نعبدو و ایاک نستعین. دا ولی جملې مطلب دا دی چې الله زمنګ نه صرف خپل عبادت واخلا، چې صرف ستا بندگی کو، ستا عبادت کو. و ایاک نستعین او موږ د خاص تا نه مدد وغواړو، د بل چا نه دې موږ مدد ونه غواړو. هغه هر څنګه چې مدد دی
و الله زمنګا حاجت روا تشي، زمنګا مشکل کشا تشي، زمنګا معین او مددگار تشي، منګا د بل در ورته مود روا، زمنګا حاجتنا مشکلات الله ته پورا کا. ایاک نستعین دا معنا ایاک نعبدو. ظاهره دا دلته دا امر چې کومې صيغې جوړیږي هغه معنا باندې وي. امر متکلم معلوم او متکلم مال غیر. اوس د دې نه پس دا مسله چې د غیر الله نه مدد غوښتل جایز دي که ناجایز دي، شرک دی که توحید دی، دا وخت چونکې ډېر زیات مختصر دی نو زه صرف مسله درته بیانوم. دا یاد ساتئ دا کوم چې منکرین دي، منکرین پیژنئ توحیدین، ځان ته چې توحیدین وایي د توحید ټیکهداران وایي، دا یو اټل حقیقت دی او رښتې دي چې څوک وایي چې دی په توحید نه پوهېږي، 100% نه 200% پې نه پوهېږي، هغه توحید نه دی پېژندلی. دا هغو چې کوم بیان دی او اندازې بیان دی د توحید او په مسله د استعانت کې دا د قرآن د تصریحاتو خلاف دی، د قرآن شریف د مزاج خلاف دی، د شریعت خلاف دی، د دین خلاف دی. لیکن هغه یو سیټ تکي خپل خبره کوي، یو معتاد مدد دی، اعانت دی او استعانت دی. معتاد استعانت دیکھیے څه جګړه نشته، نه به کې څه اختلاف شته، لیکن خلاف عادت امورو کې چې کوم استعانت دی، خلاف عادت امورو کې چې کوم محل نزاع دی، کم کې چې اختلاف دی، دیکھیا ساتئ لکه د دې زینا څوک پیر بابا رحمت الله تعالی علیه ته د مدد د پاره आवाज کوي، داتا صاحب نه مدد غواړي، یا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک نه مدد غواړي، یا بل ولینا یا نبینا مدد غواړي. شریعت کې زمونږ دین کې چې کله دا عقیده ساتي چې د الله په عطا باندې دا زما مدد کولی شي، زه مدد غواړم. دې کې دو صورت دي، یو خدا دې چې تا ته به د هغې نه د مدد غوښتو په شریعت کې به ثابتي، منسوسی بھئی بے جائز دی. کچرتا منسوسی نہیں او استا دا عقیده کې چې دا خو د الله عطا باندې د الله ورکړې باندې کولی شي، نو دا حرام دی چې کله پاکه کې نس نه او که د الله د عطا نه بغیر د عقیده وا نو به دا شرک دی. به دا شرک دی. د الله نه سوا د بل چا نه د مدد غوښتلو
ترغیب دا د الله د کتاب مزاج نه دی، دا د قرآن تعلیم نه دی. او دی باندې بیا دغه آیتونه چې کوم مقررین پیش کوي چې اعینونی بقوة او من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. یا سلیمان علیہ السلام چې وی ایکم یاتینی بعرشها، دا جهل دی، دا ناپوهی ده. ځکه اعینونی بقوة او من انصاری الی الله، من انصاری الی الله دا پوجی مدد دی، پوهیږئ که نه؟ دا ما نحن فیه نه دی. اعینونی بقوة دا د لیبر مدد دی، د لاس خپو مدد. او ایکم یاتینی بعرشها کې هغې ته معلوم و چې د هغې چې کوم وزیر دی آصف بن برخیه، د هغې متعلق سلیمان علیه السلام ته علم و چې دله الله د دې طاقت ورکړی دی. او یو قول هغې کې دام دی چې دینه مراد په خپله باندې سلیمان علیه السلام دی. قال الذي عنده علم من الكتاب. دین کې زمنګا شریعت کې اسلام کې دا متنازع نه دی. پتہ نه ولې خلکو دا متنازع پیش کړی دی او بیا اکثر دی باندې دا ناپوهه مولایان، اجرتی واعظین، واعظ پروش، هغوی د اعانت واقعات بیانوي. نو پوهېږئ تاسو اعانت ځان له شی دی، استعانت ځان له شی دی. د اعانت نه استدلال کول په جواز د استعانت باندې دا ډبل جهل دی. زمنګ د خلکو ذهن کې سنیت دی چې دی به د باباګانو نه به مدد غواړي، د انبیاو نه به مدد غواړي، ډېر فخر ورباندې کوي. هر هغه کار چې په هغې کې د عوامو د عقیدې د خرابېدو چانس وي، داسې خبرې کول شریعت کې منع دي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو دا ایاک مقدم کړی دی په نستعین باندې کړ. د دې مطلب دا دی ایاک نستعین چې مونږه دعا د الله نه کوو، نو د دې کوو چې خاص د الله نه د مونږ مدد وغواړو. نو څوک چې د امورو کې چې کوم عون او مدد غوښتل د الله دپاره دي او د الله نه دي، هغه غیر الله نه غواړي، نو د دا دعا نه ده قبوله شوې، دعا یې نه ده قبوله شوې. ګورئ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تاسو شاید زمانه وړاندې نه یې اورېدلي، ځکه لږ حیران وئ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ځکه زموږ سنیت خلکو غلط خایي او به په دروغه باندې حواله په اعلی حضرت ورکوي. اعلی حضرت خو فقیه دی، هغه وایي څوک چې څنګه چې دا منکرین وایي د غیر الله نه مدد غوښتل شرک دی، هغه وایي شرک نه دی. د غیر الله نه مدد غوښتل شرک نه دی. دا څنګه خبره ده چې شرک نه دی، لیکن کم ما نحن فیه مسله چې ده چې هغه د اولیاو نه مدد غوښتل دي، د انبیاو نه مدد غوښتل دي، دې له ترغیب ورکول دي. دا نه د سنیت مزاج دی، نه د شریعت مزاج دی، نه د قرآن و سنت کې د تعلیم شته. ګنې ایاک نعبد و ایاک نستعین د اختصاص څه وجه ده؟ او حدیث کې راځي اذا استعنت فاستعن بالله، کله چې مدد غواړې صرف د الله نه غواړه. نو ایاک نعبد خاص تا عبادت دی وکړو، و ایاک نستعین او خاص تا نه د مدد وغواړو.
خاص تا عبادت دی وکړو او خاص تا نه دی مدد وغواړو. دا ترجمه همدغه شان تیاره کړئ.